په زړه کې راشي. زما یو رشته دار و، هغه ډېر د انساني حقوقو ډېر خیال به یې ساته. هغه به وي څوک په خبره کې ملامته کومه، لکه خامخا دوه کسه لګي په یو خبره باندې بحث کوي، نو هغه یو وایي چې یاره زما دا خبره ټیک ده، هغه بل وایي زما دا خبره ټیک ده. نو هغه به دا کوشش کوو چې یاره زه دا بل ملامته نه کړم. دا د هغه یو سوچ ځکه دی و ملامته شي، دی به احساس کمترۍ کې مبتلا چې زه د نه کم یم او دې زمانه قابل دی او دی لوی سړی دی. نو هغه به وي دام ښه خبره نه ده چې ته یو سړی ملامته کې په خبرو کې. دا مونږ بحث او مباحثې کوو، لګیا یو که نه، کوشش هم دی چې دا بل ښکته کړم او زه چې دی اوچت شم. دا د قرآن او د حدیثو درس مونږ ته دا دی، تعلیم مونږ ته د اسلام دا دی چې تاسو د انسانیت قدر او احترام وکړئ. یو عالم تیر شوی دی کسائی رحمه الله، دا د هارون الرشید بادشاه د زامنو شاګردو، لوی عالمو، خو خپلو بچو له امین او مامون چې کومو هغوی د تربیت دپاره یې نیولې او په کور کې به یې د هغې تربیت کو. یو ځل یې سبق ووی، سبق نه وروستو دواړو امین او مامون منډه کړه او د استاد پیزار یې سمو چې دا پیزار ورته سم کړو. دواړه په پیزار باندې په جګړه شو، یو وی زه به یې سموم او بل وی زه به یې سموم. نو کسائی ورغی، هغه یوه څپلۍ یو کس له ورکړه او هغه بل یې بله وی دا یوه ته راته کېده او دا بل به راته، جګړې مه کوئ، بس ته یو دغسې وکړي، فیصله یې وله وکړه. دا خبره هارون الرشید ته ورسېده چې ستا زامنو نن دغه چل کړی و، په سپلو د استاز په سپلو باندې په جګړه شوي وو او استاز وله فیصله وکړه چې زه دا یوه ته کېده او یو به دې کېږي. کسائی یې راوغوښت هارون الرشید. هارون الرشید ورته وایي وی عزتمن سړی څوک دی؟ کسائی پوه شو چې دا هارون الرشید جوړې په هغې خفه شوی دی چې ما بچو له سپلۍ ورکړه چې دا یوه راته ته سمه که او دا یوه راته، دې جوړې په دې خفه شوی دی. ویارېد. هغه ورته وی عزتمن الله عزت بادشاه له ورکړی دی، په مخ د ځمکه چې کوم حکمران دی او بادشاه دی هغه عزتمن دی. نو هارون الرشید ورته وایي وی درې کسه داسې دي چې دا په مخ د ځمکه عزتمن دي، د دوی نه بل څوک عزتمن نشته، یو بادشاه، یو مور او پلار او یو استاز. بس دا درې طبقې داسې دي چې دا د عزت احترام لایق دي چې د دوی احترام او عزت وشي. دا په مخ د ځمکه عزتمن خلک دي. او تا چې زما بچو سره کومه معامله وکړه زه په هغې ډېر خوشحاله شوی یم چې الحمدلله زما د بچو دومره ښه تربیت شوی دی چې د استاز دومره احترام کوي چې د هغه په سپلو باندې په جګړه کوي، یو وایي زه ورته سموم او بل وایي زه ورته سموم. که زما بچي تا منې کړې وي د دې نه نو بیا به ما تا له سزا درکړې وه چې دا تا ولې منې کړي. زه په دې خوشحاله یم چې زما د بچو دومره ښه تربیت چې هغوی استاز پیژني چې دا زمونږ استاز دی او دا د دومره احترام قابل دی. بادشاهانو به دا سوچو چې استاز استاز دی، مور مور ده، پلار پلار دی، دا نه چې زه بادشاه یم یا ما سره دولت ډیر دی یا زه چې دی نو لوی افسر یم یا زه څه یم. نه نه نه، دا د انسانیت قدر او احترام دا هغوی کې و. یو نیک بزرگ تیر شوی دی حاتم اصم رحمه الله، هغه له چا نذرانه راوړه، څه هدیه راوړه، صدقه راوړه. نه هغه چې وکتل دا سړی چې دی نو داسې مشکوک شانته دی چې دا هغه بند کړه. دا د صدقات دا مشکوکه ده
نو هغه انکار وکوي زه دا نه اخلم مشتبه ده هغه سړي ډېر مینت وکړل خو ده وانه غشت هغه سړی داسې لاړی لږ او واپس راغی ورته وایي حضرت زما دا هدیه قبوله که بس ورته یې ډېره ښه ده راکړه قبول یې کړه یو سړی راغی تپوس یې ته کوي اوس ته یې 15 منټه مخکې انکار ته وکړه چې زه دا نه اخلم دا مشتبه ده او اوس ته دوباره واغشته نو حاتم اعصم ورته وی په هغه لومبي ځل چې مې ته انکار وکړو نو ما په تقوا باندې عمل وکړ چې دا ښه خبره نه ده دا مشتبه خوراک دی زه دا نه خورم زه نه اخلم خو چې کله هغه اصرار وکړ نو وی بیا ما تقوا پرېښوده بیا ما په فتوا باندې عمل وکړ چې جایز ده که مشتبه ده نو حرامه خو نه ده که نه نو ما بیا واغشته ځکه انکار مې ترې ونه کړ او مقصد مې دا و که زه دا د ده نه وانخلم نو دی به خفه شي او ده ته به خپل ځان کمزوري وښکاري ځکه چې دی به وایي چې دا زما خوراک حرام دی مشتبه دی زما وګوره صدقه مې هم څوک نه قبلی نو ده ته به ځان کمزوري ښکاره شي نو ما خپله تقوا پرېښوده خیر دی زه دې کمزوري ښکاره شم د هغه په فتوا باندې مې عمل وکړو په تقوا مې عمل ونه کړ ما خیر دی زه به یې واخلم خو چې دی ملامته نه شي دا ښه سوچ دی چې بل سړی ملامته نه کړي ځان دې ملامته کړي یو انسان خو چې بل سړی هغه خپل وقار او د هغه عزت د هغه عزت نفس هغه برقرار پاتې شي